نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت له جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې ای جبرائیل الله تعالی سی و ابراهیم ته خلیل الله ووایو، الله تعالی سی و ابراهیم علیه السلام ته د انبیاو پلار ووایو، د ده په سلسله کې تر 10,000 زیات انبیا راغلي دي. د ابراهیم علیه السلام په نسب کې تر 10,000 زیات انبیا راغلي دي، ځکه دته د انبیاو پلار ویل سوی دی، دته الله تعالی خلیل ویلی دی. محمد رسول الله ورته فرمایي چې ای جبرائیل د دې وجه چې شته چې الله تعالی ودته خپل دوست وایو او الله تعالی ودته د انبیاو پلار وایو، دا ډېر غټ لقب ده. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې دا په دې خاطر باندې چې ابراهیم مهمان نواز و. ابراهیم به که غرمه و که ماښام و د هغې بې ډوډۍ نه خوړله، په یو چا پسې به ګرځېدی چې یو څوک پیدا کړي هغه له ځان سره ملګری کړي. الله تعالی د دغه عمل په خاطر باندې چې د ضیافت لرئ، د میلمستیا لرله، د ده کوټه به خلاصه وله، د ده مهمانخانه دا رقم ته وه چې 4 دروازې یې لرلې. څو دروازې؟ 4 دروازې، چې میلمه ته تکلیف نه وي چې له هره طرفه راځي او له هره طرفه پسې وځي. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې د کوټې دروازې اوس بندې سوي دي. د کوټې دروازې لا د کور خواته ورکړي وي چې داسې نه میلمه ډایرکټ راځي. په کور کې به هر رقم سهولت جوړ وي، په هره کمره کې به غسلخانه او لیټرین هر ترتیب برابر وي، لیکن د میلمه دپاره به یو شی نه وي، بس د کور خونې ته یې تېر کړي. د کور خونې ته میلمه تېر شو، دویمه ورځ بیا راځي، هغسې یوه ګانټه کښېني، که د ډوډۍ ټیم وي که د چای ټیم وي، هغه باندې هغه ټیم بوج دی. ولې خو هلته زنانې وي، کور یې کوچنیانې، هېڅ ترتیب نه وي، نو کومې کوټې چې وي هغه هم بندې سوې. نو ابراهیم ته چې الله تعالی د انبیاو پلار ووایو، ابراهیم ته چې الله تعالی خپل خلیل ووایو، هغه صرف د دې په خاطر باندې چې دا مهمان نواز و. لیکن موږ تاسو ته که یو 2 شپې زیاتې وکړي، که 2 شپې زیاتې وکړي بیا شاته خبرې پسې روانې، دی خو هم څوک نه لري، د ده پلار لا دا رقم تو، د ده نیکه لا دا رقم تو، بیا 100 پیغورونه ور روانې. نو الله تعالی دې په موږ تاسو کې د مهاجرینو او د انصارو صحابه کرامو جذبه پیدا کړي. الله تعالی دې موږ تاسو هم په هغه رقم ایمان پر اسلام باندې مشرف وګرځي، له هغو سره د اسلام غم و، له هغو سره د محمد رسول الله د دین او د شریعت غم و. هغو د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې ټوله زندگی تیره کړه. الله تعالی داسې اعلان په قرآن کې کوي چې رضی الله عنهم ورضوا عن. الله تعالی وایي زه له دی راضي یم، دی له ما څخه راضي دي. الله تعالی دې په موږ تاسو کې هم داسې ایمان او جذبه پیدا کړي. و آخر دعوانا الحمد لله.